سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. دویمه پارا د دویمه پاره اولنی آیاتونه دي. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مکه مکرمه کې مونږ کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت په یو لسم کال باندې الله رب العالمین اسمانونو ته بوتلو د معراج واقعه وشوه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت په یو لسم کال باندې د معراج واقعه وشوه. الله رب العالمین پنځه منځونه فرض کړل. جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام تراغی منځونه نبی علیہ السلام تټول سره د اوقات او خودلی شو. دین وړاندې کم وخت کې چې نبی علیہ السلام ته نبوت ملو شو نبی علیہ السلام با عموماً پا کعبہ شریف کی چکل بیت اللہ شریف سر منس کولو معمول بے دو عادت دو اکثریت چھ نبی علیہ السلام با پدا سزے کی بیت اللہ تا ادریدو مخامخ نفل بے کل دا فرض منزلون اڑان دی یو طرف تبا د نبی علیہ السلام نه رکن یمانیو او بل طرف تبا حجر اسودو. اللہ پاک دے منگو تاسو زر تر زر عمری او حج د پار انتظامات و خوشحالو سربوزی. حجر اسود نه اڑان دی چکم گٹ رازی نو اغم د کعبیخ کار دی اغی تا رکن یمانی وی د غلاف نه گٹ کار دی او د بیت الله شریف د دروازې نه د وړاندې چې کوم ګوټ راځي په دې کې حجر اسود دی. نو نبی علیہ السلام به دې ځای کې بیت الله شریف ته مخ کو مانځه ته به ودرېدو. نن سبا بیت الله شریف سره چې حرم شریف کې کوم جمع کیږي نو هغه دې ځای ته امام مخامخ ولاړی. چونکہ امام د حالاتو د وجه نه رستو برنده کې ولاړی خدا یو دیوال اندازه د رکن یمانی او د حجر اسود په منځ کې دا دیوال ټول امام ته مخ خالی کړي. نبی علیہ السلام به چې کله بیت الله شریف سره مونږ کول دې ځکه به اکثر ولاړ کله کله به بل دیوال ته مخ کړو خو عموما بدل ته ولاړ. چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم هجرت شروع په پنځم د ربیع الاول د میاشتې د مکې مکرمه نه روان شو. مدینه منوره ته چې ورسید 12 ربیع الاول هجرت چې کله وشو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د هجرت نه وړاندې د کم دیوال ته مخکو نو دی دیوال ته مخامخ بیت المقدس هم راځي. چې مونږ به نبی علیہ السلام دلته بیت الله شریف ته مخکې نو بیت المقدس به مخامخ. چې کله مدینه منورې ته ورسېدو الله پاک حکم او فرمایو چې تاسو مونږ شروع کې بیت المقدس طرف بیت المقدس ته مونږ شروع کړو. نبی علیہ السلام په مدینه منوره کې بیت المقدس ته مونږ کوو. بیت المقدس ته مونږ کولو 14
یا اولس میاشتی دا بیت المقدس تا نبی علیہ السلام منزو پا پنزلسم در رجب تاریخ بیت اللہ شریف تدمانزه کول حکم ملوشو چی دا در ربیع الاول نشورو کی او رجب پوری نو ربیع الاول دا رجب پوری رازی شپالس میاشتی خسور وزی دا پاسا سور وزی دا پاسا دولسم ربیع الاول پوری یو کال شو ربیع الثانی جماد الاول جماد الثانی رجب سلور میاشتی داشوی تقریبا در سلور وزی دا پاسا شپالس میاشتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس شریف تا منزو کو چی بیت المقدس شریف تا منز شروع کو اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا دا مخینا فرمائی چی دا خلق بگوری پتا باند اعتراض کئی کہ بیت المقدس تا مخی بے اعتراض کی کہ بیت اللہ تا مخی بے اعتراض کی خدا گوری ناپو یا دی دا حسد و دا دشمنے دا وجی پتا باند اعتراض کی نبی علیہ السلام با چی مانزک والالو نو برا برا بے قتل چی کل بدا اللہ پاک دا طرفنا ارشاد راشی چی منز بیت اللہ تشورو کا بیت المقدس نا مخوارو زکر نبی علیہ السلام بیت اللہ شریف خوخو یا خدا چی دا ابراہیم علیہ السلام ملت دا نبی علیہ السلام ملتو او دا ابراہیم علیہ السلام کعبہ چوان آغا کعبہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم خوخوا نو دا نبی علیہ السلام توجہ بڑی ردی طرف تو چی اللہ پاک بکل حکم او فرمائی چی منز بیت المقدس پزیبان دی بیت اللہ شریف تشوروک یو رز ولار دی ماسپخین منز کئی یا دا مازیگر منز کئی علماء پا کدوار اقوال ذکر کری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا یو جماعت کے ولار دی حکم نازل شو چی تاسو دا منز بیت اللہ شریف تشورو گئی مسجد بنی سلمہ دا بنی سلمہ یو قبیلہ وغی کی جماعت کی مانزت ولار دا ماسپخین یا دا مازیگر پٹین کی مانزت ولار دی پدی دوران کی دو رکاتے کڑی دی دو پاتی دی او پدی وقت کی وحی نازل شوا چی دا منز بیت اللہ تتاسو شروع کی نو پا مدینہ منورہ کی شمال جانب تا بیت المقدس تی او جنوب جانب تا بیت اللہ دی شمال جانب تا بیت المقدس او جنوب جانب تا بیت اللہ لیکن زمان اوستاس دل تا مغرب جانب تا قبلہ دا او مشرق جانب دا کعبی مخالف سمت تی دا شان پا مدینہ منورہ کی بیت المقدس او بیت اللہ دا یوبل نا پا مقابل طرفونو دو رکاتمون ذکر دی چو وحی نازل شو نبی علیہ السلام بیت المقدس طرف تمونز دو رکات کردی دی چو حکم اشو بیت اللہ شریف تا واپس راغی کم جانب تے چی شاو اغدا جانب تے مخکو او کم جانب تے چی مخو آغی تے شاکڑا نبی علیہ السلام پاکی منز اکو اس اغا جماعت تا مسجد القبلتین ویلیش ذکر دوارو قبلو تا پا جماعت کی منز چویو پا یو منز کی یا دا ماسپخین منز یا دا مازیگر منز سلو رکاتیز منزو چه دا شان وحی نازل شو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منز کولو
نو الله رب العالمین مخکې خبر کو چې دا خلک په پتا باندې اعتراض کوي کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه منوره ته راغی او منځ بیت المقدس ته شروع کو مشرکان او کافرانو اعتراض وکړ چې دی وایي د ابراهیم علیه السلام په طریقه باندې یم او منځ بیت المقدس ته کوي پدې ده کې عیسایان اعتراض يهوديان اعتراض چې دا څنګه پیغمبر دی مخکې بیت الله ته مخکې بیت المقدس ته مخکې خدا د حسد او دشمنی په بنه اعتراض عیسایان مشرق جانب ته مخکې ځکه بیبي مریم چې ونه مشرق جانب ته تللی و کله چې عیسی علیه السلام پیدا کړ او يهوديان بیت المقدس طرف ته مونږ او مشرکان د مکی دی بیت الله ته مخکې کوم عبادت کی نه اعتراض بتا باندې دوی کوي خود دوی توای چې د مشرق جانب د مغرب جانب د دې ټول اختیار د الله سره دی د الله په خوخه ده چې د کوم جانب حکم کوي هغه جانب ته مخکون او دا هدایت او کامیابی چې د الله په منلو کې دا پدې کې نه چې مشرق ته مخکې که مغرب ته دا الله حکم چې د کوم طرف ته شاغه طرف ته مخکول بیا الله رب العالمین د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د امت فضیلت ذکر کړي چې ستاس امت دا امت معتدل په مابین د افراط او د تفرید د سسته او د سخته په درمیان کې اعتدال والا امت دی نبی علیہ السلام امت الله پاک پټول امتونو باندې افضل امت پیدا کړی دی حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا قیامت پر ورځ به حضرت نوح علیہ السلام الله پاک راولي نوح علیہ السلام نه به تاسو چې تاسو د خپل قوم ته دین رسول نوح علیہ السلام به عرض وکړي یا الله ما خپل دین د قوم ته رسول بالکل قوم به انکار کوي چې موږ ته رسول پیغمبر نه دی راغلی نوح علیہ السلام نه به تاسو شي په دعوه باندې تاسو رسول تصدیق د سرشتہ گواه د سرشتہ چې ستا حمایت کی او نوح علیہ السلام تبلیغ کړو قوم نو منلی هغه وی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت دی کړه بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې تاسو زما امت تاسو برا وستل شي او تاسو به گواہی ورکړي چې بالکل نوح علیہ السلام خپل تبلیغ کړو قوم ته پیغام رسولو لیکن د انکار کړو نو غلطی د قوم دا نوح علیہ السلام خپل غاړه خلاص کړی بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا آیت کریمه ولستو وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ټولو امتونو کې بهتر امت تاسو د اعتدال تاسو په خلکو باندې گواہی ورکوي بیا چې کله د نبی علیہ السلام امت گواہی ورکی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل امت د پاره گواہی ورکی چې بالکل نوح علیہ السلام هم رښتیا وي زما د قوم هم زما د امت هم رښتیا وي او دا کم قوم چې انکار کوي چې موږ ته څوک نه دی راغلی دا خلک دروغ وي نوح علیہ السلام تبلیغ کړی دی خپل غاړه خلاص کړی دا او دا قوم چې کوم خبره کوي دی دروغ وي بیا تحویل قبله کې حکمت سره چې الله پاک او پیر فرمای تاسو بیت الله طرف ته مخ بیا بیت المقدس ته بیا بیت الله شریف ته نو پدې کې حکمت سره الله پاک فرمایي د دې د پاره د تحویل قبله کو چې کوم خلق
تابعدار دي چې هغوی د نافرمانو نه جدا شي. که د چا د بیت الله سره مینه وي او د بیت المقدس د مانځه حکم وشي نو دی به بیا مونځ بیت الله ته کوي، بیت المقدس ته نه کوي، نو نافرمان به د فرمان بردارو نه جدا شي. بیا مشرکانو کافرانو اعتراض وکړو یا صحابه کرامو تپوس وکړو چې کوم خلک په داسې وخت کې وفات شوي دي چې هغوی بیت المقدس طرف ته مونځ کولو، بیت الله ته د مانځه د کولو حکم لا نو شوي، د هغوی د مونځونو به څه حالي؟ الله پاک نازل کړ آیات وما كان الله ليضيع ایمانکم، الله پاک ستاسو مونځونه ضایع کوي نه، د الله په حکم که مونځ بیت المقدس ته کړي دي هم ټیک دي، او که د الله جل شانه په حکم باندې بیت الله ته مخ کړي دي او مونځ مه کړي دا هم ټیک دي. دا خو د بیت الله شریف د مانځه مسله شو. د ځمکې دا کعبه چې دا بیت الله شریف د دې د پاسه بره په اسمانونو کې د فرشتو کعبه د هغې ته بیت المعمور وي، او د دې د پاسه د الله رب العالمین عرش دی. د موسی علیه السلام د دور نه واخله تر د عیسی علیه السلام پورې د پیغمبرانو د هغې د امتونو قبله بیت المقدس او د موسی علیه السلام نه وړاندې او د عیسی علیه السلام نه بعد د دې پیغمبرانو قبله بیت الله شریف. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د معراج په شپه باندې جمع په بیت المقدس کې ورکړی و، او د هغه ځای نبی علیه السلام اسمانونو ته ختلی و او واپس یې د اسمانونو راکوز شوی هم په بیت المقدس کې و. اوس که دا کم خلک اعتراض کوي، دا اعتراض دی د حسد د وجې نه کوي. د نبی علیه السلام صفات په مخکنو آسماني کتابونو کې نبی القبلتین راغلو، د دواړو قبلو پیغمبر، نو بیت المقدس ته به مونځ کړي او بیت الله شریف ته به مونځ کړي وي. نو که صرف بیت المقدس بیت الله ته وکړو نو د نبی علیه السلام صفت خو د دواړو قبلو دی. الله پاک حکم وکړو بیت الله شریف ته د مانځو، بیت المقدس شریف ته د مانځو. نبی القبلتین په مخکنو آسماني کتابونو کې د نبی علیه السلام صفت او عمل نبی علیه السلام د دواړو قبلو ته د مانځو. دا خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه صفت نبی القبلتین دی. په دې ځای کې یو مسله علما ذکر کوي چې د نبی علیه السلام د امت اجماع او اتفاق دا حجت دی، ځکه د قیامت په ورځ به دا امتیان د نبی علیه السلام د پیغمبرانو د پاره گواهی ورکوي، نو دا خبره به د پیغمبر علیه السلام د امت دا اتفاقی معتبر وي. نو که دوی دا خبر اتفاقی معتبر نه و نو په قیامت کې د پیغمبر علیه السلام د امتیانو سفارش الله ولی قبلی. نو د دې ځای نه علما د اجماع امت دپاره دلیل نیسي چې اجماع امت دا دلیل دی. اصول د اهل سنت څلور دي: قرآن، سنت، اجماع او قیاس. اجماع دپاره دلیل دا دی د نبی علیه السلام د امت گواهی. امت یو کس دو کسو ته نه وایي، د نبی علیه السلام امت ته وایي. اجماع ده، نو د امت اتفاق او اجماع په یو مسله باندې دا به ذات خود په خپله دلیل دی. نور دلایل هم برستو انشاءالله راشي، خو یو دلیل د اجماع د حجتیت ده. کم خلک چې اجماع د حجتیت نه انکار کوي چې قرآن حدیث منو بل څه نه منو، هغوی د دې امت مسلمه اجماع هم حجت نه بني، حالانکې د آیت نه علماو ذکر کړی ده. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیت المقدس ته مونځ کولو یهودیان خوشحاله، مشرکان وی دا وګوره پیغمبر دی، دی وی زه پیغمبر یم، او وی دا د یهودیان د خوشحالولو لپاره دا کار کړي، هغوی اعتراض کو. کله د بیت الله شریف د مانځه حکم وشو نو بیا یهودیان وی چې د زمون قبله ځکه پرېښودله چې زمون سره حسد دی او زمون قبله چې دا د پیغمبرانو قبله ده. نو الله پاک فرمایي چې دوی د اعتراض کوي د حسد د وجې نه، حالانکې دوی ته معلومه ده چې د آخر زمانې پیغمبر هغه رښتونی نبی القبلتین به وي، او دا قبلې اوړېدل د بیت المقدس نه بیت الله ته د حق دی.
نو کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مانځ کې اسمان طرف ته قتل الله پاک آیت نازل کو فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره خپل مخ مبارک قبله بیت الله شریف ته واړوي پدې دې کې لفظ ذکر شو فول وجهك شطر المسجد الحرام نو کم سړی که کعبی سر نزدی وی نو دی با کعبی تا بعینه مخکی او کم سړی دا کعبی نلری وی نو دی با طرف دا کعبی تا مخکی عین کعبی تا رسیدل دا ضروری ندی لکه اوس چې کله منگ او تاسو دل تا ادریگو نو کعبه خو منگ تخکاری نا خو طرف دا کعبی تا منگ مخکو او چې کله یو مسلمان حج یا عمره ته التلار شي نو التبدی بیا قبله ته مخامخ سید ادریږي دی به قبله ته مخکی د طرف د قبله التبیا معتبر نه دی عین کعبه او قبله هغه معتبر ده او بیا الله پاک فرمایي چې کوم ځای کې تاسو یې نو که په سفر کې که حضر کې که په ښار کې که په ځنګل کې که په هر ځای کې یې خو چې تاسو کله مونځ کوئ نو ستاسو دپاره مستقل قبله بیت الله شریف د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت دا مستقل امت دی نو قبله چې کومه ملو شو هغه قبله هم مستقله چې هغه بیت الله شریف دی او بل دا مشرکان کافران یهودیان اعتراض کوي نبی علیہ السلام ته الله پاک فرمایي دي ستا خبره نه مني هر قسم معجزه چې دوی ته راوړي هر قسم دلیل بیان کې دوی نه مني ها قبل فرض والمحال تر دوی خبره اومنلي نو دوی بستا مرګتیا وکي خو په هغه وخت کې پته د ناانصاف نه وي او نو دا خلک تا خپېجن چې ته د الله پاک پیغمبر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرمائی وی چې کله ما تاسو ولیدلی او په تاسو ایمان راوړو نو زما په تاسو باندې دومره یقین دی چې تاسو د الله پاک پیغمبر یې چې دومره یقین مې د خپل بچو په باره کې نشته نبی علیہ الصلوۃ والسلام تاسو ذکر په مخکنو کتابونو تورات انجیل زبور کې راغلو خو تاسو په باره کې زمونږ دومره یقین دی چې تاسو نبی چې دومره یقین زمونږ د خپل بچو باره کې نشته ولی ځکه زمونږ بچو باره کې مونږ دا ویلی شو چې بیبي به خیانت کړي او کیدی شي دا بچی زمونږ نه ني لیکن ستاسو په باره کې زمونږ دومره احتمال ذهن کې نشته تاسو د الله رښتونی پیغمبر بیا پدې ځای کې اوسو الیو لفظ بار بار راځي یو لفظ راغی فولی وجهک شطر المسجد الحرام د دې رکوع دریم آیت دی ورپسې د دویم رکوع کې بیا راځي فولی وجهک شطر المسجد الحرام د رکوع بیا دویم آیت دی په دریم آیت کې بیا راځي فولی وجهک شطر المسجد الحرام دا لفظ ویول بیا بیا راغی یو لفظ درې پیری راغی دې په باره کې علما فرمایي چې اول ځل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خوشاله ولود لپاره الله پاک او فرمایل فول وجهک شطر المسجد الحرام او دیمه پیره چې وي دیمه پیره د نبی علیہ السلام د امت د استقلال لپاره چې تاسو د امت دا مستقل امت دی دا د چا تابع نه په خپل بذات خود مستقل امت دی دویمه پیره زکا او دریمه پیره فولی وجهک شطر المسجد الحرام دا د پاره د دفع د یهودیانو مشرکانو عیسیانو د اعتراض د پاره چې د اعتراضونه کی چې مخکې پیغمبر زموږ په کتاب تورات انجیل کې خدا اخر زمانه د پیغمبر نه خدا ده چې هغه په دواړو قبله ته مونږ کوي نو د خو یوې قبله بیت الله ته مونږ کړی دي نو الله رب العالمین حکم نازل کو فول وجهک شطر المسجد الحرام چې د دواړو قبلو مونږ کوونکې بیت المقدس او بیت الله دواړو طرف ته د دې پیغمبر صفات تاسو په کتاب کې موجود دي دا اومغه پیغمبر دی خانو بیا دی دا انکار ولی کئی دا دا حسد دا ولی دا اعتراض چی کئی دا دا بغض دا ولی اعتراض چی کئی دا دی وجه کئی چی دیوی مخ کی پیغمبران پا بنی اسرائیلو کی را دل اوز دا پیغمبر پا بنی اسماعیلو کی ولی راغی
مخکې د اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام خاندان اوس د اسماعیل علیه السلام خاندان دی وحی راتلا زمونږ په خاندان بن اسرائیلو کې اوس وحی لاړه ابراهیم علیه السلام د بل زوی اسماعیل علیه السلام خاندان ته صرف د دې حسد د وجې اعتراض کوي نور دانه چې دوی ته پته نشته نو که دوی اعتراض کوي مشرکان اعتراض کوي یهودیان اعتراض کوي عیسایان اعتراض کوي د دوی د حسد په دې بنا دی او بیا الله رب العالمین د نبی علیہ السلام ذمہ داری ذکر کړي پیغمبر علیہ السلام استاسو ذمہ داری د قرآن تلاوت کول دي خلق د گناهونو پاکول دي د قرآن تعلیم خلق ته ورکول دي د آخرت پیدي او د قرآن کریم احکامات خلق ته خودل دي د نبی علیہ السلام ذمہ داری او د امت هم ذمہ داری ده د قرآن تلاوت بکې د قرآن کریم علم بکې د نبی علیہ السلام سنت بس دکې او پدی باندې با عمل کی او بیا الله جل شانه فرمای چې تاسو زما عبادت کوئ ما یاد وای زب تاسو یاد کوم ما یاد کی پخپل عبادت زب تاسو یاد کوم پخپل نعمت تاسو ما یاد کوي پخپل مجلس کی زب تاسو یاد کوم پخپل مجلس کی چې هغه د فرشتو مجلس دی او بیا فرمای زما د نعمتونو شکریا ادا کړئ نه شکر زما مکوئ شکریا میں ادا کی د نعمت شکریا دا چې په کم زید هغه لګول پکار دی او پاغه باندې ولګي نو الله جل شانه فرمایي نو په دې سو آیاتونو کې د قبله مسله ذکر کیږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس تمنز او بیا بیت الله تمنز د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه مانزه ذکر کیږي او د دې کافرانو غو دشمنی اعتراضات ذکر کیږي نو الله پاک فرمایي سيقول السفهاء من الناس زرد جوي ببي وقفان دخلكنا ما واللهم كم سزوالو دويلرا عن قبلتهم التي دبيا قبلنا كانوا علي جدو باغيبان قلت فرمايا پیغمبر علیہ السلام اللہ المشرق والمغرب خاص اللہ پاک دا پارا بادشاہی دا مشرق و دا مغرب جانب دا خاص دا اللہ رب العالمین دا پار اختیار دا مشرق و دا مغرب جانب دی یہدی من یشاؤ ہدایت کے اللہ پاک چاہتا چوغواری الى صراط مستقیم دنے غلارے وکذالکم دارنگی جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس تاسو من اگرزولی امتا یا امت وسطا درمیانا نہ د یہودیانو پشان ډیر سخت نہ د عیسیانو پشان ډیر زیات نرم لتكونوا شهداء على الناس د پارا دی چې تاسو شي گواهان په خلق باندې په قیامت کې ويكون الرسول عليكم شهيدا او شی پیغمبر علیہ السلام په تاسو باندې گواز تاسو تزکیه او تاسو تصدیق کوون کې په قیامت کې وما جعلنا القبلة التي او من ندى گرزو لغا قبلة كنت عليها چتوی پاغی باندی الا لنعلم مگر ددید پارا من چه منگا اخکارکو جداکو من اغا چال را یتبع الرسول چه تابداری کی دا پیغمبر علیہ السلام دا قبلی پا تحویل و پوڑی دو که ممن دا اغا چانا ینقلب على حقبی چه اغا اوڑی پخپلو پندو باندی و ان کانت لکبیرتا او یقین دا اوڑی دل قبلی دا بیت اللہ نا بیت المقدس تا دا گران دی اللہ علی الذین عد اللہ مگر اغچاتا گران ندی چا اللہ پاک و دا ہدایت کردی دی وما کان اللہ لیدویع ایمانکم او ندی اللہ پاک جی جائزہ یکی استاسو منزنا ان اللہ بالناس لرعوف الرحیم بے شکا اللہ پاک پا خلقو باندی خامقا دیر زیاد رحم کو ان کے مہربان دی قد نرا تقلب وجهک فی السمائی فتاقی سرمون وینو اولی دل استاد توجہ اسمان طرف تا فلنولینک قبلتا ترضاها پس من بخامقا والو تا قبلیتا چتی خوخی فولی وجهک شطر المسجد الحرام پس توال وقت پر توجہ پر طرف دا مسجد حرام باندی
وحيثما كنتم او پکم جکم چتا سوئی فولو وجوهکم شطرا نو تاسو واړی خپل توجه خپل مخونه په طرف د قبلی بیت الله شریف باندې وان الذين اوتوا الكتاب او یقینا کسان چې د کتاب ورکړی شوی دي لا يعلمون خادم فی انه الحق من ربهم چې دا حکم د قبلی دا وړي د حق د رب د طرفنا هم الله بغافل عما يعملون او ندی الله پاک نا خبره د دوی د عملونو ولینتت الذين اوتوا الكتاب او کچری تراته کو کې کسان ته چې ته کتاب ورکړی شوی دي بكل آیت هر قسم معجزه باندې ما تبعوا قبلتک دي استاتا بيدارین دي تابعدارین کی استاد قبلی د وجه د حسد او د دشمنینا ومان تبتابین قبلتهم او تنی تابع د دوی د قبلی د دې قبلی ته ته پس د دین منځ کې چې تا ته کوم شو چې بیت المقدس ته منسپریک دا او بیت الله شریف ته منشور کا وما بعدهم بتابعین قبلت بعض او ندی بازی د دوی تابع قبلی د بازی ولئن اتبعت هواهم او کچریتا بالفرج والمحال تابعداري کوي د خواهشاتو من بعد ما جاءك من العلم پس دا غنه چې تا تراغلي دي پویا انك ذل من الظالمين یقینا په دا وخت کې به د نه انصاف خلقنا الذين اعطيناهم الكتاب کسان چې موږ ورکړي دوی ته کتاب يعرفون دي پیجن دا قران دا يعرفون دي پیجن دا پیغمبر علیہ السلام کما يعرفون ابنام لك څنګه چې دوی پیجن خپل ځامن وان فريقا منهم او بشکا یو ډله د دوینا د دې کتابنا لا يكتمون الحق دي خامقا پټوي حق مسئله لرا د نبی علیہ السلام صفاتونه پټي د تحویل قبلی دا مسئله پټي وهم يعلمون حال دار چې دی پیږي الحق من ربك تاوړېدل د قبلی د حق دي ستاسو رب د طرفنا فلا تكونن من الممترين پس تمکیګه د شک کوونکو خلقنا ولکل وجهه وموليها او د امت د پارا وجهاتن یو د مخکول د پارا قبلوي هو مولیا چې دی مخکوي هغه طرف ته فاستبقوا الخيرات پس تاسو وړاندې والو کې د نیکه پکارونو کې اينما تكونوا ياتي بكم الله جميعا کمزه کې چې وای تاسو الله پاک براوري تاسو ټول ان الله على كل شيء قدير بشک الله پاک پر شي باندې قادر دی ومن حيث خرجت او د کمزه پیغمبر علیہ السلام چې ته اوسي فولي پستوالوا وجهك خپل مخشطر المسجد الحرام فتربدا مسجد حرام باندې وانه للحق من ربك يقينا اوړېدل قبل دا خامخ حق دي ستاسو رب د طرفنا وما الله بغافل عما تعملون او نه الله پاک نا خبره د تاسو د عملونو ومن حيث خرجت او د کوم ځل پیغمبر علیہ السلام چې ته اوتی فولي وجهك شطر المسجد الحرام پستوالوا خپل مبارک په طرف د مسجد حرام باندې وحيث ما كنتم پکم ځای کې چې تاسو وای فولوا وجوهكم شطرون تاسو ګرځي خپل مخونه په طرف د بیت الله لالا يكون للناس عليكم حجه د پارا دي چې نشي د خلکو د پار په تاسو باندې اعتراض او صدل الا الذين ظلموا منهم مگر کسان به اعتراض کې چې ظالمان دي د دوی فلا تخشوهم واخشوني تاسو مې یریږي د دوی او یریږي زمانہ وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون او د پارا دي چې پوره کوم پتا سو باندې خپل نعمت او د پارا دي چې تاسو په هدایت باندې شي کما ارسلنا فيكم رسولا منكم داس نعمتونه پتا سو پوره کوم لکه څنګه چې رولېګ پتا سو کې پیغمبر رسولا منكم رسول پیغمبر تاسو د جنسنا يتلو عليكم آیاتنا چې دی بلولي پتا سو باندې زمون آیاتونه ويزكيكم او دی بتزکیه کې تاسو د ګناهونو ظاهر او باطن پاکول د پاره ويعلمكم الكتاب او تاسو ته تعلیم درکوي د کتاب والحکمت او د احکامات د قران او د حدیثو ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون او تاسو ته تعلیم درکې دا څه تاسو د علم نو فذكروني پس تاسو ما یاد کی پنه کې باندې اذکرکم زبتاسیات کم په نعمتونو باندې واشکروا لي ولا تکفرون او تاسو ما شکریا ادا کې زمانہ شکر مکوئ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين تدي ركو د مخکې رکو سره ربط او مناسبت دادي چې په مخکې رکو کې د مشرکانو کافرانو يهوديانو حق پټول بیان شو بس په دې رکو کې په دغه کافرانو چې حق پټوي پاغي باندې لعنت ذکر کی
اللہ رب العالمین فرمائی چې تاسو زمان امداد غواړئ په صبر او په مانځه باندې. صبر حبس النفس علی ما تکرهو یا حبس النفس علی ما تشتهی. نفس یو سیز غواړي د هغې نه ځان بندول او نفس یو سیز بد غواړي په نفس باندې یو سیز بد لګي او په هغې باندې کنټرول کول دې ته وایي صبر. روژه نیول دا په نفس باندې بد دي لیکن دا بیام ساتل دا صبر علی الطاعت دی. روژه خوړل دا د نفس خوښ دی او بنده ته ځان وساتي نو دا صبر عن المعصیت دی او حبس النفس علی ما تشتهی دی. صبر کوونکو ډیر فضائل احادیث مبارکو کې راغلي دي. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی قیامت پر ورځ باندې به صبر کوونکي الله پاک به حساب جنت ته داخلي او دوی چې کله جنت ته داخل شي دوی به وایي چې موږ د الله پاک په تابعدارۍ باندې صبر کړی دی او منګه د الله پاک د نافرمانی نه ځان ساتلی دی په دې مو صبر کړی دی تر دې چې موږ دنیا کې وفات شو. صبر دا ډېر لوی خیر او فضیلت دی. انسان سره درې طاقت دی. یو توي قوت شهوانی، دویم توي قوت غضبانی او دریم توي عقل. د دې ټول د پاره هغه بنیادی اصلاحات چې د هغه صبر دی. قرآن مجید کی د صبر ذکر او یا پنځه او یا کرت راغلی دی. الله پاک فرمای زمانه په صبر باندې امداد وغواړي او دیم لفظ د صلات ته په مانځه باندې امداد وغواړي. نو مونږ دا د مؤمن معراج دی. مسلمان په مانځه کې د الله سره خبرې کوي. د دې وجې د مانځه زیات فضیلت دی. مونږ عمر اهم عبادت دی چې الله پاک نبی علیہ السلام ته ټول عبادات او احکامات په ځمکه باندې ورکړل او د مانځه عبادت فریضه چې ملاویدن الله پاک اسمانونو ته بوت الته ورکړ. نور فضایلم د مانځه ډیر خو مختصرا بیا د منافقانو د یو اعتراض په مسلمانانو باندې داغي جواب الله رب العالمین ذکر کوي. کله چې د بدر غزا وشوله د بدر په جهاد کې شپږ مهاجرین صحابه او انصار صحابه شهیدان شو. سورلس صحابه په بدر کې شهیدان شو. سخت غزا و اسلام اولنې غټه غزا و. بیا منافقانو خبرې کولی. منافقان وی ګوره د پیغمبر علیه السلام تابعداري وکړه نو ځان نقصان ته ورسو د دنیا د خوشحالۍ نه ځان محروم کړ. الله پاک آیت نازل کړ ستاسو څه خیال چې دا مړ شو خبره ختم نه دوی ته ما د مرګ نه بعد یو بل جون ورکو او هغه بل جون د دنیا د جون په نسبت باندې ډېر اعلی دی. دوی ته زه رزق د جنت ورکو او دی به د مرګ نه بعد په مزو کې وي. نو دا دویم آیت الله پاک په دغه موقع باندې نازل کړ. په دې آیت کریمه کې د مسلمانانو یو عقیده ذکر کیږي چې مشتمل ده په پنځو خبرو باندې.
په دې آیت کریمه کې الله پاک فرمایي چې هغه څوک چې هغه شهیدان شو د الله په لار کې دي ته مړه مه وایي بلکې دا ژوندي دي. کم چې شهیدان شول دا ژوندي دي مړه ورته مه وایي، لیکن تاسو د دوی په ژوند باندې نه پوهېږئ. دا مسله د قبر د زندګۍ او د ژوند سره تعلق ساتي چې د مرګ نه بعد په قبر کې ژوند شته او که نه. یو څو خبرې به ذهن کې یاد وساتي. اولنۍ خبره لفظ دا قبر دی. قبر څه ته وایي؟ د مرګ نه بعد چې انسان په کوم ځای کې پریوتو دا قبر دی. قرآن مجید کې الله پاک فرمایي بار بار تقریبا 8 ځایه لفظ د قبر او د مقبره په قرآن کې راغلي دي او د ټولو نه مراد دا قبر دی چې د مرګ نه بعد پکې انسانان خپل مړي ښخوي یا د مرګ نه بعد د انسانان پکې پراتی. کوم ځای کې چې د مرګ نه بعد انسان پروت دی دې ته قبر وایي. یو خبره دا ذهن کې یاد وساتئ. دا زه چې تاسو ته کومه تشریح کوم دا د اهل سنت والجماعه د څلور مذهب مسلمانان اتفاقی عقیده تاسو ته بیانوم. یو دا شو. دویم لفظ د برزخ دی. برزخ په قرآن کې راځي، په احادیث مبارکو په کتابونو کې راځي. نو برزخ د مرګ نه بعد دی ژوند ته وایي. د مرګ نه بعد دا ژوند په پرده کې وي ځکه دې ته برزخ وایي. برزخي ژوند انسان چې وفات شي دا دنیا والا خلق په هغه نه پوهېږي چې دلته اوس څه شته او که نشته. نو برزخ د مرګ نه بعد د زندګۍ نوم دی. دویم لفظ دا دی. او دریم لفظ حیات څه ته وایي؟ حیات روح او بدن تعلق. روح په بدن کې دننه یا روح د بدن نه بهر او ور سره تعلق دې ته ویل شي حیات. په دنیا کې موږ او تاسو سبق ته سناسیو نو زمونږ روحونه زمونږ بدن کې دننه دي نو موږ ژوندي یو. او موږ او تاسو چې کله وده شو ماسخوتن په خوب کې زمونږ دا روحونه بهر وځي خو د روح د دې بدن سره تعلق وي نو په هغې باندې موږ مړه نه یو ژوندي یو. ژوند دوه صورته شو. روح په بدن کې دننه یا روح د بدن نه بهر خو داسې تعلق چې دی په هغې باندې ژوندي وي دې ته ویلی شي حیات. دا مې تاسو ته درېیمه خبره ذکر کړه. اول قبر، دویم برزخ، دریم حیات. او څلورمه خبره چې د مرګ نه بعد دا حیات ملاویږي دا ژوند ملاویږي نو دا روح او بدن دواړو ته او که صرف روح ته یا صرف بدن ته نو په دې ځای کې د څلور مذهب مسلمانانو عقیده دا ده چې دا روح او بدن په دنیا کې چې چا نیکي کړې ده یا په دنیا کې چا بدي کړې ده د قبر ژوند بم دی روح او بدن دواړو ته ملاویږي. نو د مرګ نه بعد دا روح په علیین یا سجین کې او روح د بدن سره تعلق قائم شي یا د اندراج نه بعد دا روح د بدن ته واپس راشي او دا غي نه بعد په دې قبر کې دا بدن ژوندي شي او دې قبر سوال جواب او تکلیف او خوشاله کې دې مصروف شي. د اهل سنت والجماعه عقیده دا ده چې دا روح او بدن دواړو ته دا حالات حاصلېږي. څنګه چې دنیا کې روح او بدن دواړه، په قبر کې روح او بدن دواړه، په آخرت کې روح او بدن دواړه. دا څلورمه مسله شوه. اوس چې کوم خلک دا خبر نه مني او هغوی وی چې په دې قبر کې اسم نشته ځکه چې من قبر کولو که موږ ته پکې څه په نظر باندې را نغلل نو دا خبره غلط ده. کم سړی د عقیده ساتي چې په دې قبر کې نه عذاب شته او نه ثواب شته لکه د پنجپیریانو عقیده
او هغه وابیان چې د پنځپیریانو نه راوړېدل او وابیان شول د هغوی عقیده دا ده چې په دې قبر کې اسم نشته. ولې؟ ځکه من قبر کولو که نه پکې راحت شته، نه پکې فرشته شته، نه پکې ګروس شته، نه پکې جنت شته، نه پکې جهنم شته، معلومه دا شوه سم پکې نشته. دا عقیده د پنځپیریانو دا د څلور مذهب مسلمانانو نه خلاف عقیده ده. اهل سنه والجماعه څلور مذهب اتفاقی عقیده په دې قبر کې عذاب او ثواب شته. قبر اسې د خاورو او د لوټو یو کند مه ګڼئ، بلکې دا یا د جنت دا باغونو نه یو باغ دی او یا د جهنم د کندو نه یوه کنده ده. په دې مسله باندې قرآن کریم تقریبا 50 آیاتونه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سلو نه زیات احادیث په دې مسله موجود دي چې په دې قبر کې د عذاب او ثواب رښتونی حق دی. قبر کې فرشتې راځي، سوال جواب کیږي، عذاب ثواب ملاویږي، قبر کې نعمتونه یا تکلیفونه دي. دا د څلور مذهب مسلمانان اتفاقی عقیده. او چې کوم سړی په قبر کې د عذاب ثواب راحت خوشحالي نه مني، نو د دې سړي په باره کې زمونږه د علماء دیوبند فتوا دا ده چې دا سړی د اهل سنه والجماعه نجات والا جماعت نه خارج دي، اعتقادي بدعتي دي. منځ کول د ده پسې مکروه تحریمي دي، که هغه پنځپیري دی او کوابي دی، خو چې دا مسله نه مني په دې مسله کې د پسې منځ نه کېږي. 5 خبرې مې تاسو ته بیان کړي: قبر، برزخ، عذاب، حیات، عذاب و ثواب بچاته ملاویږي، او د منکرین حکم. الحمدلله په دې مسله باندې په 1 اگست 2015 کې غالبا پنځپیرانو سره زموږ مناظره شوه او الحمدلله په خپل مرکز کې شکست موږ ورکړو. هغې نه بعد ته موږ تحریري لیکل هم واخیستل، هغه عقیده موږ سره په هغه ځای کې پرېښودله، خو چې کوم ملا یې دستخط کړی و هغې بیا د خپلې ډلې نه وویستو او هغه سره ډېر زیاتې وکړو. نو مسله دا شوه. خانو یو سړی چې وایي چې په دې قبر کې عذاب ثواب شته، نو موږ ته ولې نه ښکاري؟ نو ګوره مسله موږ او تاسو په شروع کې د درس ویلو چې ایمان بالغیب دی، که په نظر ښکاري او که نه ښکاري، خو چې الله پاک او پیغمبر علیه السلام وایي چې شته نو مسلمان بې مني. لکه ما تاسو ته ویلو الله پاک موږ نه دي لیدلي، فرشتې مو نه دي لیدلي، جنت دوزخ مو نه دي لیدلي، پیغمبران مو نه دي لیدلي، صحابه مو نه دي لیدلي، پولیس صراط مو نه دي لیدلي، حساب کتاب مو نه دي لیدلي، او هغه ټول منو ځکه چې الله پیغمبر علیه السلام ویل دي چې ایمان وي نو ایمان بالغیب معتبر، ایمان بالمشاهده هغه معتبر نه دی. تاسو ته ما ویلو ولې نه ښکاري؟ ځکه نه ښکاري چې د هغې عالم جدا دی. حکیم الامت اشرف علي تانوي رحمت الله علیه مثال ذکر کوي، وایي د قبر د عذاب مثال د ثواب مثال داسې دی لکه یو سړی دی هغه ویښ دی او بل ورسره خوا کې اوده دی، نو چې په دې خوب کې په دې اوده باندې څه تېرېږي دا خوا کې ویښ ورسره په هغې باندې نه پوهېږي. دا ولې؟ د یو حالت د بیدارۍ ده او د بل حالت د خوب دی. دغه شان د یو حالت د دنیا ده او د بل حالت د قبر دی. دنیا والا په دنیا باندې پوهېږي، آخرت والا په آخرت باندې پوهېږي، د یو بل والا حالت په دې باندې نه پوهېږي. نو دنیا والا خلق دنیا سترګو باندې لیدل د دنیا کولی شي او قبر والا لیدل د دنیا په سترګو باندې نه کېږي. نو که په قبر کې تکلیف راحت په نظر نه راځي، دا زموږ د عقیدې سره څه منافات نه لري. اوس په دې آیت کې چې راځي الله پاک فرمایي چې دا شهیدان شدي به ژوندي وي. نو څوک به ژوندي وي؟ دا بدنو چې په چا باندې فعل د قتل وارد شوی دی. ځکه فرمایي ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله، د الله په لار کې چې څوک جهاد کوي په دې مجاهدینو باندې تاسو دوی ته مړه مه وایي، بلکې دوی داسې مه ګڼئ چې دا ختم شول، بلکې دوی ته په قبر کې الله پاک ژوند ورکړو. او داسې ژوند په سورة آل عمران کی راضی چې دې ته الله پاک هلته رزق هم ورکوي، جنتي رزق هم په دې قبرونو کې د شهیدانو ته ملاویږي. نو دا مړه مه ګڼئ داسې چې ختم شول، بلکې دوی د یو کور نه بل کور ته لاړل. د دنیا کور زندګي دوی ختمه شوه، د قبر د کور زندګي دوی شروع شوه. په دنیا کې هم دوی په راحت کې مؤمنان، په قبر کې هم په راحت کې مؤمنان، په جنت کې هم راحت کې مؤمنان. او که دنیا کې کافرانی نو په دنیا کې هم کافر، په قبر کې عذابونه او په آخرت کې جهنم. دا په د مسلمانانو ایمان دی.
بیا الله پاک فرمایي ستاسو امتحان اخلم. امتحان کله په یاره، کله په لوګه، کله په تکلیفونو باندې، خو د امتحان په صورت کې بداوي د مسلمان شان بداوي چې هغه په امتحان کې صبر وکړي او بیا د الفاظ وایي انا لله و انا الیه راجعون، چې څه ټول دي دا ټول د الله دی، موږ ټول الله ته واپس کیږو. دی مسلمان ته الله پاک په دې باندې ثوابونه ورکوي. که مسلمان چې د تکلیف په وخت کې الفاظ او انا لله و انا الیه راجعون، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله پاک به دې بنده ته د دې فوت شوي سیس په نسبت باندې بهترینه بدله ورکړي. ام سلمه رضی الله عنها خاوند چې کله وفات شي ما د الفاظ وي انا لله و انا الیه راجعون، وای زما خیال دا چې زما د خاوند نه بهترین خاوند په دنیا کې ماته ملو نشي. وای چې کله ما د الفاظ وي په دې خیال باندې چې الله جل شانو پیغمبر فرمایي چې بهترینه بدله ملاويږي. وای نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما ته پیغام د نکاح را ولېږو او نبی علیہ السلام را سره نکاح وکړ. دا ابو سلمہ رضی الله عنه د نکاح نه بعد نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نکاح کې راتل دا بهترین نعم البدل ملاوي. او بیا الله جل شانه فرمایي چې دا صفا مروه دا شعائر الله دي. جاهلیت زمانه کې رواجو کافرانو دو بوتان خو دی په صفا باندې بل په مروه باندې، چې صفا له بل هغه ته به سجده وکړي، چې په مروه باندې کوم بوتا خبل هغه ته به سجده وکړي. صحابه کرام مؤمنانو چې کله حج عمره کول دی خیال دار هغه چې څنګه دا ګناوي ځکه دلته کافران دی وجه منډواله او سجدي به کولی. الله رب العالمین فرمایي چې صفا مروه دا خود بیبي حاجره رضی الله عنها یادگار دی، دا خود کافران رسو تجاوز شروع کړو. صفا مروه دا شعائر الله دی. چا جهاد د بیت الله کې عمره وکړه او دې د صفا مروه سعی وکړه نو دې سړي باندې ګناه نشته. البته په حج کې په عمره کې امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه په نسبت باندې سعی کول دا واجب دي. د صفا نه به شروع کیږي، په مروه باندې به ختميږي. صفا نه مروه پورې به یو چکرې، مروه نه صفا پورې دوا د اوه چکرې به والی شي. په صفا باندې به هم دعاګانې غوښتي شي، په مروه باندې به هم دعاګانې غوښتي شي. او په کوم ځای کې چې میلین اخدورین دي هغه ځای کې مسلمانان لږه منډه وي، نارینه زنانه به منډه نه وي، د اوه چکرې پوره کوي. دا د صفا مروه سعی کول دا واجب دي که چانه پات شو دم قربانی پی راځي. او بیا چې چا اهل کتاب د نبی علیہ السلام صفاتونه پټ کړو، يهوديانو بدا سے کول د نبی علیہ السلام صفات به پټول، الله پاک پاغي باندې لعنت لګي او بیا دعوت توحید ذکر کیږي. نو فرمایي یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، اے مومنانو تاسو امداد غواړئ په صبر او په مان زبان. ان الله مع الصابرین، بشک الله پاک د صبر کوونکو سره دی. ولا تقولوا تاسمو لمن غچا ببارك يقتلوا چغ شهیدان شو فی سبیل الله، الله پاک بلا رکه ماتون چې دامړه دي بل احیان بلکې دوی ژوند دي ولکن لا تسرون، لیکن تاسو په دې باندې نه پیږي. د دنیا په لحاظ سره خودي مړ شو، خدا آخرت په لحاظ سره ختم نه دي بلکې بیا ژوند دي شو. ولنبلونکم بشیء من الخوف، خامخا موږ امتحان کو پتا سو باندې په یو څیز د یاره باندې چې د دشمن یاره در باندې راشي، والجوع لګه د باندې راشي، ونقص من الاموال او د کمیدل د مال سره پتا سو باندې امتحان کیږي، والانفس د نفسونو په جهاد سره یا په بیماری سره وفات راشي، والثمرات د میوجات مراد د بوټو می وی دیا غلط یا بچی دي. وبشر الصابرین، تزیرو ک پیغمبر علیہ السلام صبر کوونکو ته الذين اذا اصابتهم مصیبه، صبر کوونکو کسان دي چې کله ورسیږي دي ته مصیبت، قالوا نو ویدا مؤمنان دا د مصیبت په وخت انا لله، یقینا من خاص الله پاک یو، و انا الیه راجعون، یقینا من الله پاک تبا بس کیدونکو. اولئک علیهم صلوات من ربهم ورحمه، دا کسان چې په دې باندې به الله رب العالمین خصوصي رحمت هم عمومي رحمت بموي. واولئک هم المهتدون، دا کسان چې دې په هدایت باندې دي. ان الصفا والمروه من شعائر الله، بشک صفا او مروه دا د شعائر الله پاک ندي. فمن حج البيت، چا حج د بیت الله کو او اعتمر یا عمره کولا، فلا جناح علیه الطواف، اس گناہ نشته په دې باندې چې طواف کوي به ما د دې دواړو. ومن تطوع خيرا، چا چوکنی کی په خوشاله سره، فإن الله شاکر علیم، پس بشک الله پاک قدردان دی او پیری. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات، بشک کسان چې غي پټوي هغه احکامات چې موږ نازل کړي د دلایلونه د نبی علیہ السلام د علاماتنا والهدى او هدایت پټي من بعد ما بینا للناس بالکتاب، فزاغن چې بیان کړي خلکو ته په کتاب تورات کې. ولکه دا کسان چې حق پټي یلعنهم الله، الله پاک بلعنت دیږي په دې باندې، ويلعنهم اللاعن، لعنت بلږي په دې باندې، لعنت په ان کې فرشتي انسانان.
الا الذين تابوا مگر کسان چې هغه توبه وباسي واصلحوا او نیک اعمال اختیار کی وبینوا دی بیان کې هغه مسله چې دی پټه کړی وي فولایکاتو باندې فصلا او فولایکاتو باندې دا کسان چې رحمت نازل کوم په دی باندې وانا التواب الرحیم وذ توبه قبلون کې رحم کون کې ذات يم ان الذين كفروا بشک کسان چې کفر وکړو ما تو دی مړ شوم کفر حالت د کفر کیو اولئک علیهم لعنت الله بشک په دی باندې اولئک علیهم دا کسان چې په دی باندې وی لعنت الله لعنت الله والملائکه او فرشتو والناس اجمعین د ټول خلقو خالدین فی دی باندې شی په دی لعنت کې لا يخفف عنهم العذاب ونبشر بكل الذين عذاب ولا ينزل نبدي بند رحمت نازل كريشي وإلهكم إله واحد خدای استاسو یو خدای لا اله الا هو نشتري بالمعبود الا هو مگر دغه الله دی الرحمن الرحيم چې عام مهربان دی او خاص مهربان دی ان في خلق السماوات والارض اختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر فمخکې رکو کې دعوا د توحید بیان شو اوس په دې رکو کې دلایل د توحید ذکر کی الله جل شانه د توحید دلایل ذکر کی د کافرانو د خپل بوتانو سره محبت ذکر کیږي چې کافران د خپل بوتانو سره څومره محبت ساتي لکه څومره چې مسلمانان د الله پاک سره ساتي خو د مؤمنانو محبت د الله سره ډیر دی په نسبت د کافرانو د محبت د بوتانو سره ولی که یو کافر خیال دار راشي چې ما ته بت ضرر را رسی تکلیف را رسی نو دی به چرته هم عبادت نه کی په نسبت د رب العالمین د مسلمان که مسلمان یقین راشي چې د الله پاک ما ته تکلیف را رسی زما د پاره لیکل دي خو بیا هم د مسلمان د الله سره مینه ساتي نو مسلمان د الله نه په تکلیف او فراحت په دواړو خوشاله او کافر د بت د محبت سره خوشاله خو په دې باندې چې د کافر په خیال کې د بت د سره خېګړه کی او تکلیف نه ورکی نو د مسلمان محبت زیات دي د کافر په نسبت باندې بل کافران چې کله په آخرت کې د الله پاک عذابونه ویني دی به پیشي چې دا مونږ په دې کفر کې وخت تیر کړی دي او عذاب دا ډېر سخت بیا چې کله دا کشران کافران د جهنم تلار شي د مشران کافران بیا دي چې دې مونږ گمراه کړو مشران کافران به چې نه په خپل باندې گمراه شو او دی به براءت کی دا کشران کافران به کاش که دنیا ته واپس وي نو موږ به د مشران کافران نزان ساتلی وي دی خو زمونږ په کار را نغل الله جل شانو فرمایي ان فی خلق السماوات والارض بشکا په پیدایش د اسمانو د ځمکې کې واختلاف الليل په بدلیدو د را بدلیدو د شپې او نهار او د ورځې کې والفلك التي دا کشتو کی تجری فی البحر چې ګرځي په دریاب کې بما ينفع الناس پاغه تجارتونو باندې چې فایده ورکړي خلکو ته وما انزل الله من السماء مما او پاغه باران باندې چې الله پاک نازلی د اسمان نه مما ان اوبو فاحیا بالارض بعد موت پس الله پاک ژوند کوي په دې اوبو باندې ځمکه پس د مرګ نه وبث فيها من كل دابه او خوري په دې اوبو باندې په ځمکه کې هر قسم زنده سر وتصريف الرياح پچلولو د هواګانو کې او سحاب او دوریز المسخر چې تابع دي بین السماء والارض بما بین د اسمان د ځمکه کې آیات لقوم يعقلون خامخانه د عقل مند خلق د پاره ومن الناس وبعض خلقنا من اسوق دي يتخذ من دون الله اندادا چنسي سوا د الله خدایان يحبون د کافرون دي سرمن ساتي كحب الله پشان د محبت د مؤمنان د الله سره والذين امنوا شد حبا لله او کسان چې مؤمنان دي زیات من ساتي د الله سره ولو ير الذين ظلموا كچلو بنا کسان چې ظالمان دي اذ يرون عذابك ولو ير الذين ظلموا او کله چې وبني کسان چې ظالمان دي مشرکان دي اذ يرون العذاب کله چې دوی عذاب وبني دي وفيشي ان القوه لله جميعا قوت ټول الله د پاره دي وان الله شديد العذاب والله بشک الله پاک سخت ترين عذاب ورکون کړي استبر الذين اتبعوا کله چې براتو کې کسان چې مشران دي چې دغه تابعداري کړی شوی دا ور اول عذاب او دوی وبني عذاب من الذين اتبعوا کسان چې عبادت کړي دي تابعداري کړي دا ورا العذاب دی وبن عذاب وتقطعت بهم الاسباب او کټ شدي په منځ کې تعلقات وقال الذين اتبعوا با کسان چې تابعداري کړي دا لو ان لنا کرتن کچری وی زمنګ د پاره دنیا ته واپس کېدل فنتبرأ منهم من برات کو د دوی نه کما تبرؤوا منا لکه څنګه چې دوی برات وکړه زمنګ نه کذالکم دان ګوریم الله اعمالهم وبخي الله پاک دي تعامل د دوی حسرات عليهم ډېر افسوس به د دوی پاک خپل اعمال باندې وما هم بخارجين من النار او نبوي دی وتن کې د جهنم د اورنا
واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.